ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو، نن یو زبردست ډېره پاورفول او ګارنټۍ واله وظیفه درله درکومه، او داسې وظیفه ده محترمو چې د هغې اجازت به هم تاسو ته میلاویږي. څوک چې هم زما اواز اوري، زما غږ اوري، هغې ټولو ته د دې وظیفې اجازت دی، او کله چې د یو څیز اجازت میلاو شي محترمو، هغه به انشاءالله د الله تعالی په دربار کې قبولیت والا وګرځي، او پوره ذمهوارۍ سره دا وظیفه تاسو وکئ. هر قسم حاجت دپاره انشاءالله. د سورة اخلاص وظیفه ده، خو ترتیب لږ جدا دی. قل هو الله احد. قل ته ووایه پیغمبره چې الله څوک دی؟ یو دی، احد ذات دی، نه ورسره شریک ورسره څوک نشته په هیڅ چیز کې. او دې کې بیا د الله الصمد لفظ دی محترمو، نو صورت به وایئ او بیا به الله الصمد وظیفه ورسره کوئ. انشاءالله د دنیا ټولې خزانې او د آخرت ټولې خوشحالۍ الله تعالی په دې وظیفه ستاسو پوره کوي. هر قسم حاجت به د الله جل شانه په دې وظیفې سره ترسره کوي، خو د اخلاص به پکې وي، او تاسو به په یقین سره کوئ چې انشاءالله دا وظیفه کول او زما حاجت پوره کېدل د الله تعالی د سیډ نه، چې دا یقین کامل یقین ستاسو وي انشاءالله، بیهي او پکې خبرې نه وي. او زمونږ یو ډېر غټ عالم، یو ډېر بهترین عالم، هغه محترمو هغه هم دا وظیفه ښودلې ده، او هغه ویلي چې انشاءالله زه ستاسو ذمهوار یم، چې کوم انسان دا وظیفه وکړله او د هغه کار ونه شو، زه ستاسو ذمهوار یم. نو انشاءالله ذمهواري خو هله اخیستلی کېږي محترمو چې د یو څیز په یو څیز د چا یقین وي. نو چې کله یقین یو څیز وي، نو بیا د هر چا مطلب مثال یې داسې شو چې یو کس دی، هغه د روپو یا د ځمکې یا د هر یو څیز ګاډي وغیره تا ته ذمهوار، تا ته وایي ماله ذمهوار راکه، صحیح شو که نه؟ په تا یقین نه وي، بروسه نه وي، نو ته وله ذمهوار ورکړي. چې کله ذمهوار ورکړې نو هغه مطمئنه شي یا بل کس چې زه ذمهوار خو یې راکړی دی. نو زه هم دغه مولانا تاسو له ذمهوارۍ کې در کومه انشاءالله، چې هغه دومره په یقین او په کلکه سره دا خبره وفرمایله چې انشاءالله کم انسان دا وظیفه وکړله هغه حاجتونه به الله تعالی پوره کوي، مشکلات پې اسانوي، او اسانه د ګران پکې هیڅ نشته. او هغه مولانا یې هم کوي انشاءالله، زه هم ما خو نه ده کړې، خو زه هم نن انشاءالله کومه. الله تعالی دې په ستاسو حاجتونه پوره کړي، زموږ حاجتونه به دې هم الله تعالی پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو، وروڼو، خویندو، او هغه تورسرې زنانه او نارینه نوجوانان چې هغه روزګار په تلاش کې دي، بیبیانې نشته دی، نور څه مشکلات دي، الله جل شانه دې ورته تمام مشکلات ختم کړي. الله جل شانه دې تاسو له ډېرې خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه راکړي. محترمو نن زموږ ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده د سورة اخلاص. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا وظیفه ده، او دې کې د الله تعالی وحدانیت ذکر دی، دې کې د الله تعالی طاقت ذکر دی، دې کې د الله تعالی یوازیوالی ذکر دی، دې کې د هر څه نه نفي ده دې صورت کې، چې څوک هم نشي کېدی مګر صرف یو الله دی چې احد ذات دی، هغه بې اولاده ذات دی، نه بچی لري، نه بیبي لري، نه د چا نه پیدا دی، نه ترې څوک پیدا دي. بس داسې یو زبردست ذات دی چې د ازل نه واله تر اوسه پورې هغه موجود دی، د قیامت په ورځ به موجود وي، په حشر کې به موجود وي، اوس هم موجود دی، مخکې موجود و، هر حال کې به هغه موجود وي، او موږ ټول به فنا کېږو. زموږ له زوال شته، لیکن د الله تعالی ذات له زوال نشته، ختمېدلو له نشته. محترمو د داسې ذات وظیفه او د داسې ذات چې کوم دا صورت نازل کړی دی، نو انشاءالله په دغې ذات باندې تاسو یقین او بروسې سره دا وظیفه انشاءالله وکئ. طریقه یې دا ده محترمو چې تاسو به 11 پیرې قل هو الله احد دا صورت په 11 پیرې وایي، او کوم چې الله الصمد ټکی دی نو هغه به داسې وایي. ګوره تاسو غوږ شئ ورته، ګوره لومبی خو بهترینه خبره دا ده چې انسان یې تهجد ټایم کې وي، که نشي کولی نو بیا د مازدیګر مونږ نه پس یا ماښام ماسخوتن داسې ګاړی داسې وخت کې وکړه چې تاسو څوک یعنې خبرې اترې ونه کړي، او تاسو دا وظیفه ډېره په دهان او په سوچ او په سمت سره او په اخلاص او په یقین سره وکړئ. صحیح شوه؟ نو اول به داسې کار وکړه چې اودس چاردام وکړئ، خوله وغیره مسواک یې ټوفي سي وغیره استعمال کړئ چې خوله خوشبوداره شي وغیره، ګندګۍ نه پاکه شي، یعنې کوم چې د روټۍ ذرات وي یا نسوار وغیره وي
د هغې نه صفا شي. صحیح شوه. چې تاسو دا اودس چاره دا مو کړو نو بیا به راشئ مصله باندې به کښېنئ یا په یو کټ کې کښېنئ، جومات کې کښېنئ، هر ځای چې کښېنئ، خو پکار ده چې د کوم رب وظیفه کولی کېږي نو لږ په احترام او په ادب سره انسان کښېني نو دا ډېره زیاته بهتره وي. بیا به تاسو قل هو ګوره داسې بیا وایي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. قل هو الله احد یو پیره وي که نه، الله الصمد چې دا به 100 پیرې وي. الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد. ډېر په زړه دم به یې وباسي ښه. الله نوم به د زړه نه وباسي. الله الصمد الله الصمد دا به 100 پیرې وي. بیا به لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صحیح شوه. نو دا ستا یو پیره صورت اخلاص پوره شو، غون صورت او 100 کاره دی قل هو الله احد وي. صحیح شو. دا 100 پیرې شو الله الصمد. بیا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد به یو پیرې وي. الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد 100 پیرې بیا دی وي. بیا پوره صورت الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا ستا 2 پیرې صورت اخلاص شو او 200 پیرې دی قل الله الصمد وظیفه شو. دغه بیا به بسم الله الرحمن الرحیم بیا به قل هو الله احد یو پیره بیا به الله الصمد 100 پیره بیا وي. بیا به غون صورت ختم کی. په 3مه پیره په 4مه پیره په 5مه په 6مه تر 11 پیره به داسې عمل وکړي. یعنی صورت په 11 پیره پوره شي او الله الصمد به 1100 پیره پوره شي. ها تاسو په ترتیب باندې ان شاء الله پوه شئ وي. ور قل هو صورت ته شروع قل هو الله احد. صحیح شو کنه. بیا به الله الصمد ټکه 100 پیره وي. بیا چې هغې نه الله صمد نه کم دی خو مونځ پاتې دی که نه، یعنی الله صمد لم یلد ولم یولد دا به بیا یو پیره وي. نو دا ستا یو پیره شو. بیا به قل هو الله احد شروع کې یو پیره دی الله صمد الله صمد الله صمد دا بیا 100 پیرې. بیا قل هو صورت په بیا پوره کې دا 2 پیرې شو 200 پیرې شو او صورت 2 پیرې شو. دغه ترتیب سره به صورت 11 پیرې پوره شي او الله الصمد وظیفه پکې 1100 پیرې شي ان شاء الله. چې د دنیا د کم مشکلات دي، د آخرت دي، د واده دي، د نکاح دي، د کاروبار دي، د ملازمت دي، هر رنګه مشکل چې تاسو په زندګۍ کې دی او نه ختمیږي ان شاء الله یو څو ورځې دا وظیفه تاسو ان شاء الله جاري ساري وساتئ او الله تعالی ته اوښکې توی کوي. الله تعالی ډېر رحیم دی، ډېر کریم ذات دی، مو تاسو ډېر محبت کوي. او محترم موږ تاسو د ګناهونو نه فریض کو، ګناهونه فرې د 15 وخته مونځ کوو. چاله تکلیف مسلمان ته مو ورکوئ، مو په جبه ورکوئ، مو په هغه له داسې زخم ورکوئ یعنی چې تاسو نه الله وایي ته زما مخلوق رحم کوه زه په تا باندې کوم چې موږ کې رحم پیدا شي چې موږ چې ته مسلمان ته ایزا او تکلیف ونه رسو. صحیح شو. باقي الله تعالی چې زموږ څنګه تقدیر لیکلی څنګه د انسان یو ځای کې فاتح کېدل وي که ټول مخلوق راټول شي هغه انسان د هغه ځای نه نشي لرې کولی. دا د الله تعالی فیصلې دي، موږ د الله تعالی په فیصلو راضي، خو جبرن او یو دغه کول دا مسلمان د تکلیف ورکول دا نه دي پکار.